بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو سید رغزی زل بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نن تقریبا د 4-5 ورځې مخکې په نېشنل اسمبلی کې چې کم صورتحال شوی و، داسې صورتحال به تاسو صرف د 9-10 په چې کم ایگزام اخري ورځ وي، لاست ډی وي، په هغه وخت کې به تاسو کتلی وي چې کله کم پاکټ ګایډز وي، کم کتابونه کاپیان وي، په هغه ځای کې چې کمې پرچې پرتې وي. دا صورتحال صرف په 9-10 ایگزام اینډ کې په آخري پیپر باندې. خو دا صورتحال د نېشنل اسمبلی چې کم ممبران دي، کم چې موږ ته قانون جوړوي، قانوندانی کوي، د علاقې نمایندگان وي، هغه چې کم الکټ شوي وي، هغوی چې کم نمایندګي وي، هغه علاقې دپاره قانون جوړوي، علاقه په هغوی باندې فخر کوي. د علاقې نمایندگان وي، علاقې هغوی ته سترګې وي، هغوی ته تمه وي، تمنا وي، هغوی ته امید وي. خو د هغه خلکو نه د شان داسې یو ریزلټ راوتل. په دې باندې موږ کوشش کولو چې شهریار صاحب سره خبرې وکړو، امنیه صاحب سره، خو هغه بیخي د جناتو په شان کوهاټ ته راځي، جناتو په شان ورک شي. کوشش هم وکړو چې خپل ایم پی ای ضیا بنګش صاحب سره کېناستو، د ده سره یو دوه خبرې اترې کوم چې هغه کم صورتحال په هغې ته دا په کم نظر باندې ګوري، هغې په باره کې څه وایي. ایم پی ای صاحب ټول نه د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. السلام علیکم. جی دا راته ووایه چې د نېشنل اسمبلی کې کم صورتحال جوړ شوی و، دا 9-10 ایگزام چې کوم وي هغه نه علاوه تاسو په بل ځای کې هم چېرته کتلی دی که 9-10 چې کوم ایگزام وي په هغه وخت کې دا کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو به زه دا یم نېشنل اسمبلی خو چلو څه مو شو، بیا پنجاب کې څه وشو، بیا په سند کې څه وشو، او بیا بلوچستان کې څه وشو. ول خدای دې ستاسو اپریشیټ کو د کې پی اسمبلی. کې پی اسمبلی پرون مطلب کم بجټ پیش شو، بیا کې ټول ممبرز هغه پوزیشن وو یا دغه حکومتي وو، سکون سره ناست، خپل علاقې خپل د صوبې کم بجټ وو سکون سره واورېدلو، ښه اپریشیټ کو، اپوزیشن هم اپریشیټ کو، ځکه حکومت دې ځل په بجټ باندې ډېر کار کړی. نو دا خو د مو صوبې روایات اوس ډېر طریقې سره مو د معاملات چلو. بل مرکز والا شیخ تاسو وګورو، مرکز کې یو روایات درغلی دي چې هلته کې بس اپوزیشن او حکومتي هر ټایم دستو ګریبان، ټیک دی. او دې ځل خو حد دا وشو چې په کتابونو کاپیانو ګزارونه اوس دا سٹارټ موږ کلم تاسو کو زبې د وجه چل شو د ویلې دور ایکسټریم د کیسه لاړه. نو هغه د مو کم پارټي کم مرګري نو هغه دا اوس به اپوزیشن طرف نه ډېر زیات تغا شروع شو کنه، مطلب هغه حکومت باندې ډېر قسم الزامات او هټینګ اور بیا یو بل باندې مطلب د بیا کې بل کار دا شو څنګه هغه اپوزیشن خپل کارو کو هغه مو زبان کو دي زګوتی او تور کا ته حکومت ته حکومت غوسه کو، مطلب کم کار اپوزیشن کو نو هغه کو سکله حکومت غوسه شو او حکومت طرف نه مطلب معاملات شروع شو. نو بدی الته کې خپل موبایل روپ سو او ویډیوګانې جوړې کو، هغه ویډیوګانې ټول هغه باندې شیر شي. نو تاسو باندې کدي چې د حکومتي کس لګي هغه ویډیوګانې جوړې. نو دا د اپوزیشن طرف نه، نو اپوزیشن اول خپل کارو کو، مطلب هغه کم دو هټینګ کوونو کم بوکس وشتنو یا دغه وخت دا چې کوم د وخت حکومت نمائندگان د دوی سره سم موبایل نه چې خپل فوټیج وغیرہ ته جوړ تاسو وګورو کنه چې چا طرف نه کارو شو، بیا چا دا مطلب د شونه فرنٹ راوستو حکومتي ارکا خپل ناس نو خو تا غوسه کو، نو کم کس غوسه ولا وینو غوسه ولا خدا نور کا زیره موبایل روکږي او هغه ویډیوونه سر جی یو تاسو بل کوم کا عوام داسې شرطه په سرکاري ځای کې په داسې یو ماحول کې د حالات جوړ کی هغه خلاف خو بیا پولیس هم روزي، ایون چې کله پر روډ احتجاج ویم پولیس روزي، بیا په هغه باندې لاټي چارج هم کیږي، انسوګیا سم کیږي. آیا د داسې خلکو خلاف چې کله د ملک د وطن چې کوم خلاف ورزي وي هغه کوي، د وطن نوم بدنامي کی ورسره دوی خلاف هم بیا سشته کنه. د خپل اسمبلی خپل رولز دي، اسمبلی خپل رولز دي کې سپیکر سیوینو سپیکر سره پاورز دي. نو کې تاسو کو 7 کسانو باندې پابندي ولګی ده، مطلب هغه انټری بند کا اسمبلی ته دغه انټری بند شو. نو دا بوس هغه 7 کسان به څوره پرې بجټ سیشن چلیږي، نو هغه 7 کسان به اسمبلی ته هغه بند وي. بل د کې دا وسه د دې مراد وی هغه سټاپ شي، هغه د دې تا اسمبلی بندیدو سره تا غمرات سی نو غم در باندې سټاپ کین لګي. اسمبلی خپل یو رولز دي ممبرز د پارس کوم بیا غا جوړ شوی دی، مطلب پریویلیج کمیټي وی نو غا جوړ شوی دی، هغه بیا هغه مطابق خو سپیکر سره کم پاور دی، هغه پاور مطابق 7 کسانو باندې پابندي ولګی دا. دغه صدا خو د سه کیساوی سره د سره دتا ملک ټول بدنامي کیږي. نو دا خو لکه نه دا نه زی خو هم او نه بل خو خو پارلیمنت کې دا کیسه وسن نه دي چې دا یو صرف تحریک انصاف دا شی وکړو
دا یو روایت روان دی تحریک انصاف نه سرجی که داسې اپوزیشن کړی وي یا د وخت نمایندګانو کړی وي داسې کار چې کله په نېشنل اسمبلی کې کیږي چې هغه وطن ریپرزینټ کوي د ملک نوم ریپرزینټ کوي د خلکو ټول هغوی ته سترګې وي هغوی ته نظر وي داسې کار چې کم کوي هغه د اپوزیشن وي یا د موجوده چې کم حکومت نمایندګان دي د داسې کار ته په کم نظر باندې ګوري چې آیا دا کم کار کوي زه خو بدایم زه د ټول څوره منتخب نمایندګان دي هغه کې په اسمبلی ته متووري بس زموږ خطرتي آرام سره خپل بجټ پیش کو خپل صوبې ترقی د لپاره مزکم څکون وغامو ته پیش کو د مو د کې تاسو په اپوزیشن اپریشیټ کو اپوزیشن ډېر تحمل سره بجټ فوري دو تاریخ روایت په لزل کې په اسمبلی کې احتجاج ونه شو اور هغه اپوزیشن هم هغه شی اپریشیټ کو ځکه حکومت طرف نه راځي وجه څه اپوزیشن کې کم ناسي یا حکومت کم ناسي هغه ته خپل مخته توجه سو نه غي خپل هغه وټر خپل علاقې و کشران مته لکه زه د کم قومي اسمبلی کې شو دا سه اپریشیټ کوم نه زه لکه څه ندي پکار ځکه دا ته کله د اسمبلی ته لاړې اسمبلی کې هغه رول ادا کوي چې خپل علاقې بهتري د پر کم رول وي هغه پتا سره کیږي یو خدای یو دا صرف پاکستان نه دی دا دنیا کې هر شي ته اندغه شروع دي یو خبره کوم چې کشران د مشرانو نه زده کړه کوي خو په دې ځای کې د وخت چې کم مشران دي په نېشنل اسمبلی کې چې کم کینی د وطن اسمبلی کې هغه ته دا وایم چې دا کشران وګوري چې په صوبایي اسمبلی کې کم کینی دوی چې کم طریقه کارو کو دوی نه زده کړو کې دا بهتر دی زه خوندایم بالکل وی ګوري سره کې پی سم یو رول ماډل جوړ شو دینه د زده کړو کې د ټول عوام ام ان ای صاحب ته ام پی ای صاحب ته سترګي وي چې آیا دا به زمونږ علاقې د لپاره څه فائدې کار راوړي بجټ ته ټول نظر وی کنه لکه دا اوس ګوره د ما علاقې یا د ما کوټ خلکو د بجټ ته انتظار خوش اوس دی بجټ کې ګوره صوبایي اسمبلی نه وتمو د صوبایي حکومت نه ورته په هاسپټل مت کې په سپورتس په مت کې په سکولز په مت کې په ایجوکیشن هغه هیلث سېکټر کې په هر سېکټر کې مو فند ضرور بستورا موړو په دې نوې بجټ کې کوهارت د لپاره صدا ستره خبره د خوشاله خبر چې هغه کوهارت وړاندې شي چې کوهارت د لپاره په نوې بجټ کې دا غټ خبر ده کوهارت د لپاره ټول نسزه د کوهارت خلکو کم ډیماند وو هغه د موکینګ ګیټ هغه روډ وو کم کچهری چوک نه شروع کیږي او شاین مارکیټ کم څه دی دا ډېر تنګ وو ټرافیک ډېر غټه مسله و مزه ډېر زیات مطلب برډن دا اوس هر علاقې گاډي سدینو بدلتا راتلو یو ناروا ټرافیک هر ټایم ډېر ایشوز نو زه شکرګزار یم د 9 ډیو زه شکرګزار یم د سټیشن کمانډر کانټ ایگزیکټیو څنګه سره ډي سی کوارټ مو کېنستو اور مو دا ریکویسټ وکړ چې دا د کوارټ خلکو یو ډیماند دی چې دا روډ د کولاوشي مطلب دوره دي شي اور هغه لپاره هغه مو سره بالکل ومن لا سیاره ته سوره روډ پکاري نو غوړه بلډینګ به وته مارکیټ به تمو ورسته کو نو تاسو خیال کړی د سوره اوس روډ دی کې به 12 فوټ دا روډ به کولويږي نو دی کې سوره مارکیټونه رسیدا ټول ورځيږي دا ایریا به کولويږي نو دی حکومت طرف نه کمپنسیشن 37 کروڑ روپۍ د بجټ کې ته منزور شوه نو دا زم څه مسله دا به ټرافیک مسله هم ځکه دا به ډبل روټ شي نو دا ټرافیک مسله به ختم شي اور خلکو ته ایزی به ملاو شي بس اسانه ملاو شي په اخره کې چې کوم مشران نمائندگان دي هغه تخپل طرف نه صدا سه پیغام د اولنې او اخرنې بجټ هم نو د دینه پس په هم د طریقې په اسمبلی کې زیاتې کیږي په نېشنل اسمبلی کې هغه مشران د وخت چې کوم په ټیبل او پاسه ودرېږي په کتاب گزار کوي او داسې مشران چې هغه ورستنو گزار کوي صدا سه کنزا هم پکې کوي په اسمبلی کې او خپل لکه صدا سه الفاظ چې هغه استعمالول نه دي پکار هغه تخپل چې د وخت یا د اپوزیشن دي چې د نورو پارټیانو نه تعلق لري هغه مشران تخپل طرف نه ورکوټ شان پیغام چې هغه د خبرونه اختتام هم شي هغه د لپاره یو داسې پیغام وي کې دي چې دا غوي د کومه طریقه کار وي د بجټ چې کوم طریقې وي هغه ور سره بدل شي ګوره هغه مشران دغه ته موږ پیغام ورکو ٹھیک دی عام په خلک دي مطلب مشومان نه دي هغه هم دلته نه مطلب الکټ شوی دي لاړ دي او خلک وټونه ورکړي دي الته خو الته عزت است بیا ویم چې اسمبلی کې یو ایشو بل څه وي الته کې مطلب تا لیډر سره ناس وي نو تا لیډر ته خاصو کلته کې سپکم وی کنه نو اتوماتیکلی غټول تا رببر شي پر لیډر ناس وی کنه اوس ما صوبایي اسمبلی کې خما وزیر اعلی ته څوک بل اپوزیشن طرف نه سپک مک ویل شي ورته نو بیا ټایم کې د زمبر ویل چې ته کوم بیا ته هم څه به د خپل د سمکا ٹھیک دی بیا هغه چیز د پښتو وطن نه بیا غلونه مخکې راځي نو زموږ لګ مخکې بیا زما خوش بیا غي اسمبلی تقدس په قدس ټول به یو سایت شي ځکه چې بیا ته رسې خو به زم درمن درسم کنه نو څه ما لیډر مې رسې خو به زتا بنیم سم خو پیغام دا دی
څنګه مو د خپل علاقې ریپرزینټ کو مو خلکو لکه مو ریپرزنټیشن د خلکو ریپرزنټیشن وي ٹھیک دی نو څوره سولجو وایم څوره خ طریقې سره چلیږم خو ما چټه بداویل شي سره د دې کوارټ خلک سړي نو غام سولجو وا خ خلک دي او خزه به وره کې لسنو ډوبې کوم او زه وین ډبون چوري کوم نو ابي سره دا ټول کوارټ خلک اند سي نو پیغام دا د هر علاقې خپل ریپرزنټیشن وی اب سي اوس تو غره په دی قومي اسمبلی کې مطلب هر چا څوک او ماشاءالله د مو شهریار صاحب ډېر سموثلی طریقې سره مطلب نسبک نزیاړه بلکې کوشش دا وکړو سره لکه د بیج بچاو ولا معاملې یو کا نو لکه دا د پت لایګ نه لکه د پته وی سره د علاقې خلک څنګه علاقې خلک نه څه ډیماند کوي نو ما پیغام خدا دې سبي سم کو سوچ سم سره علاقې د پره اور خپل علاقې د پر مول د پر څکل ته سوچ کې دا شونه بنوي ورکه مهرباني کتونکو د ام پی ایس خبره ترې خو تاسو واورېدئ چې څه وایي اخره کې دوه خبرو کې یو پیغام چې ستاسو په عادتونو کې ستاسو په دې مخ کې ستاسو مکمل علاقې خلک کته شي صدا سه خلک چې هغه د ټیبل د پسه گزار کوي صدا سه خلک چې هغه کنزا کوي صدا سه خلک چې هغه زورل کوي هغه ځای کې زور کوي ستاسو په دې عادتونو کې د ستاسو علاقې خلک مکمل کته شي کوشش کوي چې خپل عادتونه داسې کې لکه د صوبایي اسمبلی ام پی ایس ویل چې صدا سه طریقې سره بجټ پیش شو چې نه پکې خفغان راغلو نه پکې شور شو په طریقې سره کوشش کوي دا طریقه په داسې کوي چې د علاقې د ستاسو په نوم باندې کوم ریپرزینټ کیږي سیم لایک زموږ ام ان ای صاحب شهریار صاحب چې کوم ولاړو په هغه وخت چې کوم طریقه کار کوم تور د اختیار کو دا نور د هم دا وایم که د आवाज اوري چې خپل طریقه کار خپل عادتونه په دې طریقې باندې کوي چې د علاقې نوم په تاسو باندې بدنامي گینه هغه خسته شي او هغه درنه شي هغه وچته شي که تاسو عادتونه داوي چې موږ ته قانوندان داسې کوي نو زموږ عوام به الریډي تباہ او برباد او غرق بوي کیمرامین الیاس افریدي سره سنجو ټي وي کوهاټ